اوس د شیعه امامیه مبارک دا اوس وایي دا نه وایي شیعاګانو کې دا خصيفت ته چې خلکو مخکې څه نه وایي ځان لکه بیا نه دی پوه شي دا سره خسره یو څه دا ما خبرې مې بیا به توي خو ځان له ګورې غږ نه کوي چې څه هغه کوي نو هغه سبب مخکې نه چې ګورې زیات یو کم شي او ځان لا وی شته پکې پټ پکې وای اگر دلته تبرسی او عالم نه مجموع بیان دغه تفصیل دی هغه نشتی پکې کتاب کتاب الغالیو کتل تاسو معلومات شې خبرې پکې دا شل سفاری نه دي دا د سفاری نه سره نه وي نو الله شو دا د حضرت عائشہ به ګډوا چيلې په کور کې خوري نه دا عثمان بن عفان په زمانه کې صحابه دغه اهل بیت صفاتونو په کې واجب لري خلاص دې خبرې نو دا په غیرت شو ځکه چې الله یې حفاظت کړی دی نو دا به څوک خو دي خو نو دا خبره هم د قصیده د قران فصاحت د قران بلاغت د قران حفظ دا ټول الله په نظام کړی د حفاظت دا طریقه نه چې بس اسمان له دا ول اسباب پیدا کوي تعلیم ورو پیدا کوي څوک په یو طریقه ګوري څوک بل طریقه ګوري څوک بل طریقه ګوري دغه شان ایمان د عزیز کلی دي دا قران ټول ویلې په یو طریقه نه شي چې ټول مجمل وي یا ټول مفصل وي طالبان راشي هر څه په خپل راي کتل شي بعض وخت مجاز دی بعض وخت غلط دی نو دا پکې یو سره په خپل دلیل ګوري بل په خپل دلیل ګوري بل په خپل دلیل ګوري بار تقدیر دا پکې رد دی پشیګانو باندې یو مسله خدا شو او په دې کې د تاکید باندې ځان وکاو ان بشک نحنو بیا متذاکا او نزل ذکر خبر کا دې کې بار بار اسناد وشو او ان کې بشک دا کار شوی دی او بیا وای نحنو مونږه او بیا د موږ د قیمت ما تستوي شي الله یو ما سمرو چې خبر کا ودا او دا نه پس دا کار ما کړی ان دې واسو ولقد ارسلنا خام خالقین من قبل مخکستانه تم لګل ستاره مخکې فی شیء الاولین فقومون مخکلو کې سو رسول فیا طرق وما یتیم رسول نراضی اگه رسول مگر دی پاگه پور خندا کئی نو پتا پور خاندی نو خپکے گمو دا خانی خبردار تا تکوی یا ایوہ الرسول یا ایوہ الذی نزل علی ذکر انکا لمجنون رتوی نو خیر دا مخکنی خبر دی اس پکی بیاویا وما آتاهم بالرسول پکر اغیتا رسول نوائے لتو مایتی نراضی اس زمانہ کی دا حکایت شو دا حال مازیہ زر خبر تازکو دا خلق بسینہ کی نوائے اس راضی پدې پوښوي او دلته وای دا ماج داخلي کې په مضارع داخليږي ما لا يطلب الا هو في مضارع حال او نه په ماضي الا هو قريب من حال دا یو حکایت په حال ماضي كذلك هم دق شانته دا استهزاء د نکومونګه په څونته مجرمانو کې مکه والا ذکر لا به په دې ذکر ایمان نه وروړي وقد مضت ترشيدي سنه الاولين طریقه او عادت الله په مخکنو کې د الله عادت سنت عادت مخکنو نه عادت الله په مخکنو کې چې اغل الله عذاب ورکړي ولو فتحنا عليهم كتبتكم بری خلق باندې دا چې کوم مطالبه کې د معجزو یو دروازه اسماننا او دی پکې وخیږي هم پرې پوښي الله تعالی کولاوم کړی او دی پکې روان شي لقال جاب انما سكرته ان دا خپکه غمو کدا ایمان راوي په معجزو کې څه فرق دی نه څه فرق نشي کله چې حالت پیدا شي خو بیا بسوي دا خو زموږ نظر باندې شوی دا باب من السماء فظلوا وذل به بدرات يعد خير يسعدون حسب ما من يتأثان كن يسلوا فيرون ما فيهم الملائكة والعجائب طول نهار مستوزحين لما يروه كما يكمنه او ظل خو دوره ذکر دی دوره دی و مگر دی پرې کې خاتون کې دوره دی او هر سببینی د بیا وسوي لقالو دوی سخت نادنا انما سكر بن کړي شي د نظر بندي شوی دا سکر بندول ته ویل شي نو دلته نظر بندي او سکر مرسل راشي نشیت او شراب ته ویل شي اغم عقل بندي نو بد شي د نظر دا تخیلات کو بلکې مونږه مسحول مخکې خو نظر باندې اوس هم جادو شوی د پیغمبر خدا باندې جادو کړی دا بیا به هم انکار کوي دلائل د توحید اوس پکې مخکې دلائل شو د پیغمبري اوس پکې دلائل شو وکړو د توحید خامخا ګرځولم کو اسمان کې بروجن بروج وزن الناس تکلم د اسمان لنا د پاره کتل کو د بروج مبارک علماء مختلف کی سوکے بروج نے مولا لفظی ترجمہ برج تدوی بنگلے تا قصر قلاغان زهور اسمان کې بنگلیش په
سوکو دا ستوری غټ غټ داتی مراد دی سوکو یا کواکب السیارات مراد دی حرکت کوي سوکو عبداللہ بن عباس دول سبرج غطا موائی بروج غدی مراد دی اسمان کی قلاغان دی اسمان کی ستوری دی اسمان کی ستوری حرکت کون کی دی وزینها دا اسمان مخستکڑے پر ستور باندے اینا لفارکتون دیو یا ستور خودیر زیاد تی شمیر اللہ تاون دے البت پاسک کی راغلی دی یو زر او صدا پاسر شل دی او دا آغای پامس کی دی مرتبی رکھلی دی شپک دا لازان سبحث دی دا پارکتون کو وحافظناها دا دی حفاظت من کل شیطان دا هر شیطاننا رجیم چی شرلی شیده مشتلی شیده مطرود الخیراتی رجیمان مشتلی شیده پستور پدی وقت کی علماء بحثونه کوي استوره خود خپل ځای نزي د څنګه لري کیږي کله کله موږ د دې نجم دوه ترجمې دي یو غلام بیت وي یو غدي سم توي چې په دې ولاړی نو ولې په یو باندې حفظناها من کوشن به په دغه نجوم باندې چې دغه باندې اشتراکي او خپل به ولاړی څو دې ټوټي ځکه څو دغه نه ځکه فاتبعو مگر هغه څوک چې غلاو کړی د سمع د اورېدل شي خبره ورپسې شي پسې لمبخ کارا په دې وخت کې امام رازي رحمه الله کلام نقل کوي او هغه باندې بیا بحثونه کوي چې دا پیلان چې کوم دي په ور نه پیدا نه په وسنګ سو نو مخکې دې جواب ورکړي دي موږ د خاور پیدا په خاور من څنګه مکلف کیو په لوټه سوي وي کې اصل ما دا اوس حقیقت څه دې پاره شي دویم دوله پیاوشته کېدې شي او مرکیږي او زخمیان کیږي نو بیا ولخیږي دا ځان له بحث ته خط کویږي خدایي په دې کې دا ناس را چې په دې باندې مبد شو په دې ولدام کېږي شي دا یو بحث دی په دې کې نه لس سوال داغي نقل کړی او داغي بیا جوابونه کړی دي او دا لمبي خو په خام وي په خام وي خو کم وي پیغمبر خدا نو رسول بیا زیات شوی لورو ګر بحث کړي په دې مسله والارض مکه مددناها راخ کړل د مونږه والکینا غزل فيها بدی رواسي غت مضبوط زمکه مراخ کوله موږ کودا کوله او دلته هجرت د کوله شو دې دل ادمان د کوله دی ځکه ډیره غټه ده نو په شان د چتکاری لکه میګه چې په یو غرمه لخيږي یا ما او تا غرمه لخيږي نو ته خدا هغه خو شي چتکاری خو سره وشي په بیا دغه شانته د قرآن عظیمه ده په شان د چتکاری بیا غوړي په ګډول شي دې زمکه به حرکت کو لاندې په کوبوي لازم مقدره ردی وجنا انا مناسب حرکت پر الله بلکو دا ابن عباس تفسیره فارسا بالجبال الثقال للا تميل كثيرا لکه سره په کشته کې وخیږي یو طرف وي بل فقير ولا غزيږي وانبتنا فيها زرغون کړي مونږه په دې زمکه کې او دا غرم په دې زمکه داخل کا یا فيها په دې زمکه کې غلو شامل کا اکثر زمکه کې نن لري یا دې مذکوراتو کې من کل شین د هر یو شینا موزون چې اندازه کړی شوی دی وزن کړی شوی دی د الله د حکمت په وزن باندې او ګرځولي مستعد لپاره په دې ځمکه معاشه سامان د ژوند خوراک سکل اغوستو چې پاګه تاسو ژوند دی پاتې کیږي ومن او ګرځولي مستعد لپاره په دې ځمکه من هغه څوک لستم له برازقین دا غیر پر تاسو خوراک ورکون کی نه یي پاګه څه شي بچی شو خدي شو غلامان شو دا من شو ګری شو چهله شو وایان شو دا پکې هم پکې دنه کپدې من کې تغلیبا لذي عقل على بي عقل ذي عقل فبي عقل غالب کو دا ټول دې پکې دنه ومن حقسوکو لستم له شنه تاسو پر ولا کول کوي دا الله احسانات وان من شيء نش یو شی مگر په زمان دا خزائن دي بلا اشیاء دي خزائن د خزانه جمع ده د دې الله پس د دې هر څه نشته دي وما نزلوا مونږ نه راويګو نه پیدا کوو انزال ته وي د بر نازي دا په دې څه پیدا کی همغه نه پیدا کو او فیصله شون کې مبارک کیږي گویا کې فیصله چې بر شو نو پیدا بر شو نو موږ یې قدر معلوم په اندازه معلوم باندې او بیا نزلناه صيغه امر مضارع کې خدلا استمرار شو وارسلنا الرياح لګي موږ هواګانی لواقح لاقح درنی حامل درنی پیتی وړو کې وبفكيري او رياح تسويلي توصيب برياحكو وعين حامل باندي مبالغة دا حامل
دا ریح مشابه شد وریز سره منگا وریز حامل دی اصل کی وریز هواگان ندی وریز حامل دی منگا هواگان حامل دی دا هواگانی چه مشابه دا صحاب سره دی نو دی سشو اغل واقعو نو دا مشابه شو دا چاہتا دا صحاب سره نو تشبیحان دی تحامل ویلشو دیگلی منگا هواگانی درانی یعنی منگا هواگانی چه مشابه دی دا وریز سره اغل درانی دی نو پا انزلنا من السماء ولیکم دا اسماننا پا دی پوشی پس دانی چه پا دی هوا تر منگا وریز پیدا کرا ما انبو پا اسقیناکم خاربک متاثرہ ہو پا دی ابو باندی ستاسو پٹی ستاسو کی حیوانات وما انتم انا تاسو لہو رفار دے ابو رفارا خازنین جمع کرون کی دا ہر سی خزانی مت رشتے او دا خزانی تاسو رنشت دی تاسو دے حفاظت کرون کی وما انتم انا تاسو لہو رفار دے ابو خازنین جمع کرون کی وإنا نحن حي او خام جندي کولکو په بعض سامو کې ورونی تم کو بچانه ژوند لري کو ونحن الوارثين امنغا په میراث کې اغستون کې ذاتو اشیاء بمتفاد کې وارث معنا اي الباقون بعد فاعل الخلق قاطبه المالك للملك من خلال الزمان من وفاته خلق بني ولقد علم المستقدمين خام خواقف منذ مخکنو پتا سو کې څوک لري او خواقف یو دورستونه چې کوم ژوند دي یو ترجمه راشوله یو ترجمه چې مخکې په طاعت کې او رسولي په طاعت کې دام ویل شو یا څوک jihad روان دي مستقدم دي څوک سکیږي د jihad او دام په وایا چې څوک په منځ کې مخکې سب کولای دي څوک ورسره کولای دي دام په ویل شي وانت تعلم چې اعتبار او لفظ لا بخصب فدي وجه بعد وي حمل علوم اولاده هر څوک چې مخکې په مخکېوالي مخکې پیدا دي یا مخکې مرد دی رستو پیدا دی یا رستو مرد دی یا مخکې مسلمان دی رستو مسلمان دی یا په مانځه کې مخکې دی یا په مانځه کې ورسته دی یا په جهاد کې مخکې دی یا په جهاد کې ورسته ټول پکې ورته لکه عدالت واقع تشکي احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والصحيح والبيهقي بسننه وجماعه من طريق بيوزا یو خدوا قسم به مخکې ورسنوس کاو ډیر خسته نو بعد قوم مخکې کېدو چې دې رسته اول ثلاثه مجلس من غیر لګي او بعد ورته کېدو چې خدای ما کې شي منافقان پکې سوال کا قتل به الله را ولېدو دا حدیث نقل شو د عبد الرزاق المزي د ابو الجوزال له عبد الله بن عباس کټ کوایت المزي دا مشابه ده دا صحوی او پیغمبر خدا تعالی نه دسترنی دلته بل روایت کې څوک څه اول تطلو څوک څه اخر تطلو نو دا غي مبارک وي څوک د جمعه خپل راتلو څوک د وکاله بن وزتا دور مقاسم المسجد فقال بدو دورنا واشتري دور قريبه دا ټول خبره په کدان نه کا خامخا واقع د مختنو تاسونا او د ورستونه په سب کې مخکري په مرګ کې مخکري په ولادت کې مخکري په دین کې مخکري په jihad کې مخکري په سب کې مخکري او بشک رستا دې د وجمع کوي بشک الله حکیم دی انتهائی حکمت ول علیم دی پورا پوره او خامخا په لکه انسان من صلصال د وچ خټینا او داوت خټه من حمئن د تور خټینا من صلصال د وچ خاورنا او دا وچ خاوره پیدا د من حمئن د تور خټینا مسنون شکل والا لا یا مسنون اغیگل شوی دا یا جوړ شوی دا په شکل د انسان باندې صلصال علی بکی چې تاسو چې د کولال پجې تا ورشي نو هغه اول شګر راوړي خاور راوړي د کوزه د منګي په شان لوخه جوړ کی او کچک هغه ته سوې صلصال د صلصال نمخ سوي خټوي خاوروي خټوي محمد ویل شي وېصدا من طين تغير وصد هغه خټه چې گاونډي شیر دوبو او مسنون چې دا صلصال شو دا صلصال د قایل شو د حمونه او مسنون من مصور شکل والا من سنة الوجه من سنة الوجه وصورته او کله مسبوب من سن ما اصبه بيول شي یعنی هغه گل شي او داسې نرو بکړې شي او مفرد على هيئه اللسان كما تقول الصور من الجواهر المضافه في القوالب لکه څنګه چې په خالق کې خلق سو سپین چې کوم دی ولي کې پکې واچي چاوي قطاده مسلمان المنتن چې بوئی کوي دا زمون باندې کسان ځان ته مسلمان چې وایي شو یا چې کوم پرې
مغرب کې اوس کوي تر شوی دی هغه دا بنی آدم دي کنه ټول یو اصل نه دی آدم باندې پیدا نه دي دا اصل کې پیدا شي د چا نه پیدا شي دي د دې دریاب خټه دا د هغه دریاب خټه دا د دې خټه دا الته خټه دا دلته چینجی پیدا شو الته چینجی پیدا شو او هغه چینجی بیا غټه دا او شکل بدلیدو اوس انسان ته جوړ شو دا دینه پیدا شي دا اصل انسان چې پیدا کیند راشه خټه خټه چې کوم دا سلسال وجه خار شو او جوړ شو د حما انا و تورنا او دا حما چې مسنون یعنی هغه شکل والاو او یا مسنونی هغه ګل شي وا لیټه کړي شي وا یا بوی کړي شي بوی کول کی وا دا هغه خټونه جوړ والجنه پیریان داغي نکو خلقنا مو پیدا کړی من قبل مخکې د آدم او د انسان من نار السموم دا گرم ریح حارا وجل کئی سخت گرم نوری زہریلا اس پہ چاہلکہ دا دے کے وجل زنگراشی دا خو بسیط تے نوی اللہ قدرت خوشتے کنو لیکن ہمارو شوا چی پر اجسام ہوائیت یا ناریت او دا مطلب وور بھی غالب دے ہواگان غالب دی اگر کہ مرکب دی دا عناصر اربعونا بیا بعض خلک کوئی چې فلسفیانو کې پیریان نشته دي خدا ټول نه وای بعض وشته بیا مثبتین مختلف سو اجسام نه دي بلکې جواهر قائمه دي ځان له بحث ته سو کوئی دا جوهر دی جوهر معنا یو مفرد شی دی یو جز شی دی وګتن جوهر نه سو کوئی نه اجسام بعض دا ارواح بشریه او نفوس ناطقه د بدن نزال شي په دې کې طاقت پیدا شي دغه دي بیا روان دي بعض خلق نقل کوي دا ټول حقیقت یو د امام رازی وایي د پیغمبر مبارکي مختلف علما په جن کې بعض وایي دا شیطان ځان جنس دی صحرا شیطان دا قسم د جن نه دی که نیک صالح وي هغه ته شیطان نه وي او چې کافر هغه ته شیطان ویل شي وهب بیت واجب پیران خوراک دای بچیم کی خوراک اس کلم کوي په بنی آدم بعض په په هواګان وي تولد رسول نه کوي نه خوراک اسکل راوړي عربي تناسل دجیز هوا ورغي په رحم د انسا کې لکه بنی آدم چې لوتوي ورغي ملته روایت پس کې بهقي في الاسماء والسنن بالاسماء وابو نعيم والدلمي وغيره بستاسي كما قال العراقي پیران درې قسم دي یو قسم دغه سانګونه په هوا کې الوزي یو قسم د ماران دي سپيري بعض بس بکيري ګرځي ولا ګرځي سفر کوي لکه سامان وړي دې په دې قسمت کې زموږ اشکال وکړي چې الکه ماران شنو بیا خو باندې پیران څنګه شو دي شاید دې مطلب دا دی په دې پوښي چې د مارانو په شانتي کې اکثر دي مشکل کې په شکل د مارانو باندې څو د مرغانو په شکل کې نو دا هم پکې بحث دی په دې کتاب مسله کې یو کتاب دی احکام المرجانی فی احکام الجان ډېر کړي دي د مرجان او د مرغلرو د پیرانو په مسله کې ورته کتاب دی کبیر ته حوالی ور کوي شامی ته حوالی ور کوي بحر ته ور کوي فتح القدیر ته ور کوي او هغه د ابن کثیر شاګرد دی او د ابن تیمیه کلامونه پیش کوي احکام المرجان فی احکام الجان یو حنفی عالم دی بار تقدیر پیران موجود دی قران وایي زوم په ایمان ورو حقیقت سره دوه حقیقت معلوم دي دا حدیث پکې خبره واحد نقل شو دا کې اقسام ذکر بعض بنی آدم په شان دي بعض مارانو په شان دي بعض پکې او مارانو په شان دي متشکل کی په شکل د مارانو باندې او بیا پکې نور قسم خلق کوي دې خبره بیا حضرت عمر عبد العزيز په زمانه کې با سپین ماران دي دا موج نه فرمایي چې سم خالص سپین دي دا پیران دي دا څه پکې مرضی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ حَقَ وَخْيَاتِ وِي رَبْسْتَا فَرِشْتُوكَ إِنِّي خَالِقٌ ز پیدا کونګي بشرن یو بنی آدم انسان او بشر کو ذکر چې پوستکه ښکاری پټ نه دی فويختو باندې من صلصال د خط وچینا او دا صلصال به ثابت وي د حمد طور خط د مسنون چې بيدون کی وي یا هغه ګلشین وي یا بوی کون کی وي یا په شکل د بنی آدم پیدا سویتو کله څه پیدا کما مصور کما د انسان په شکل افکم پاک روح نو شی دا غره فارسی ته د پوک معنا ظاهر خدایا په دې خلقي په ډک شي کې څه چارو کوي دا وي امام غزالی وایي تعبیر ته پنه وشو او دا سبب شو چې په دې وجه خطه کې ځان فهم او دا مراد نه مجازن دی دا تمثيل دی چې الله په ژوند پیدا کړو نو دې ته سووري پوکل بیا د روح عنده وکړه د المخلص به جسم په دې جسم روح کې بیا بحث دی سو کوئی بنی آدم عبارت دی موٹی نه دی او روح عارض دی روح عارض دی بعضی اصل کی بنیان دا روح نوم دی او دا بدن واتا سی قالب ہون دی شاہ ولی اللہ رحم اللہ خپل تحقیق کی
اذا زید نه چې پیدا شو زید شو چې دومره دی زید دی چې دومره شنو زید دی چې دومره شنو زید دی چې غټ سره زید دی چې وړا شنو زید دی الګ ول زید دی مخکې خو یو شان ته بیا نو کدا بوټي خدا وي اصل کې دا بني ادم چې متول انا او انت زوت دا زوت دی روح دی او تم روح نو دا زوت روح دی او دا بدای کې بدلی کې را بدلی کې بدل دي شي هغه داسې وي دغه ته سماوي دغه ته روح ولتا د دې امامانو مسلک دا دی لکه امام غزالی دارنګي مفردات القرآن دراغب ارسطو افلاطون ابو ابن سینا امام رازی وی لا جوهر مجرد دی دا چې منطق فلسفه دی ویل غنال ته بیا خبره جوهر زو په خبره سم نه پیژنم یو شی دی موجود دا یو غد نه دی دا څه پلن نه دی په خپل شته دی الله پیدا کړی په دې بدن کې دن نه نه دی په دې پوښي بدن کې دن نه دی او بارم نه دی نو متصل دی نو متصل او باغې باندې بحث وکړي دا د افلاطون د ارسطو د امام رازی د ابن سینا راي دا بحث په وشو نو بیا راځي او بل قول دی جمهور سنت سوي دا یو جسم دی وګد دی پلن دی خو باریک دی موږ تاسو نو د دې اجسامو حقیقت بدل دی او په دې بدن کې راځي د نشه دی لکه د تیل لکه د خون دانی والا په دې کې تیل دی سکارو والا په دې کې اور دی دا غیر تعبیر کې نشي په اړه تبان د امام الحرمین مسلک او شاسي هم تقسیم ویلي ابن قیم په کتاب الروح کې دې خسته بحث کړی ښا دې منځي قط بحثونه دي کتاب الروح د ابن قیم یو کتاب دی هغه دې کتاب دی د ابن منده یو کتاب دی کتاب الروح هغه دې کتاب دی نو دا په درش او یې په کفن کې غاړي نو کفن چې وګت پنځونه کفن کې به څنګه غاړي تور کفن دې سپین کفن دې برلاسو قتلاسو دا د مسلک یو څو کاله مخکې ما یو نقشه کتلې و تاسو به استریا باندې مستری یو اخبار کې راغلی یو زنانه مړه کېده چا وته کیمرا خو دا خبر ماته پرون معلومه ده اخبار کې کتلې نو هغه په دې کیمرا کې دا بوټي دا انسان په شان دي یو شی ښکار شو هغه اخبارات کې راغلی والله اعلم نو دا څه یو شی دی په بدن کې دې تر سره دلته بوټي دا دلته روح هم دی دلته بوټي دا روح هم دی ټول بدن څومره چې بنی آدم دی دومره او دا موږ تاسو الکه روح را روان شوی دی سای په خطو کې دی په مړی کې دی په دې خون او چت شوی دی تاسو رواني دا یو جسم شو مګدې پلندې جوهر دی اکثر متکلمین دا جسم دی مخالف همایت دی اجسامونه او هغه کې اندامونه دي په دې پوښي او نورانی علی خفیف حی لذاته دغه جمهور متکلمین وایي او بارو دا انسان دا هیکل دی روح پکې عارض دی دا پکې وایي ویل متکلمین تعارض وایي دا ژوند دی دا عارض خود شي او بعد محقق روح لا بل دو روح دی یو روح دی دغه جسم او یو روح دی بل یو روح دی جسمانی اگر روح جسمانی صحیح دا بدن کې یو زړه دی دې زړه کې دا وینه حرکت کوي شي پم د دې نه بلاس کوي دغه بلاس دې دغه جسمي دغه څه شو روح انساني روح حیواني هغه ژوند راځي حرکت راځي او یو بل روح دی چې د دې روح سره دا تعلق دی د دې زړه سره تعلق دی د روح انساني د روح حیواني او د روح حیواني سره تعلق دی د روح انساني چې هغه نفس العاتقه وي هغه د بر راځي قل الروح من امر ربي نو دغه جسم لطیف سره تعلق دی نو موږ چې زړه سره خبرې کوو په دې کې اصل کې دا زړه سره تعلق دی د روح حیواني او د روح حیواني سره تعلق دی د روح انساني بیا په دې کې بحث دی چې دا ارواح کله پیدا شوې دي نو ډېر څه داسې وایي د بدن سره یو ځای دا ارسطو مسلک دی او د ابن قیم مسلک دی او د افلاطون مسلک دی چې روحونه مخکې پیدا دي دا یو بل بحث دی چې په دې کې روان ده دا درې څلور پانی د پدې باندې کوي یو پانا بیا دویم پانا دریم پانا دا ټول یو کړی وبالجمله وقوف حق الامر امر عسر والطريق اليه واو او الله غزول دي دغه دلائلنا دا الله په لوی باندې په کمال صفات باندې په سبحان من اله ما جل ومن رب ما اكمله ثم قد كامل رب دا تقدیر روح انسانی دا څه شی دی
من کا علم شته او کرشتنی دی شاسه بوای چې علم شته و ما اوتیتم علم الا قليلا چې مدانه چې علم نشته د دې مطلب دا چې تاسو د علم په دې مسله کې کم دی دا نه چې علم نشته شاسه حضرت الله البالغه کوم دې بحث کړی دی او امام رازی هم کړی دی غزالی هم کړی دی هر څه په دې مسلمانۍ بحث کوي کله چې موږ برابر کو پوک پکې او دا پوک پکې تشبیه غونډې دوه تک وردن نکو نو پقاو شي داغه د پاره سجده کوونکی دا پرشتو ته وینا وسوله سجده آدم ته کوي په طریقې د ستړي نشي باندې یا سجده وکړي الله ته قبله د آدم له کوي یا داغه د وجنه کوي سجده وکړي پرشتو ټول چا پاتې شو او اجمعون په یو ټیم کې وکړه هم ټول وکړه هم په یو ټیم الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه بیا د ابلیس خبر اسلام متصله منقطع چې متصله ورته وایي او د پرشته شي هم له خبر ده اګه پرشته نه د تغلیب بعد واسه دي ابا یکون مستعجل انکار وکړو سجده کوي شي قال يا ابلیس مالک اے ابلیس سجده لرا سوچ تعالی الله تكون شنشوتو د سجده کوونکو في الله تكون قال ویلی لما كل اسودا زمین ما سجده کول بشر نه بار باندې خلق ټول څه پیدا کوي مسلسل د خاورنا اخور پیدا د خطنا مسنون چې هغه هغه گلشي وي روکشي وي یا بيدون کی یا بوی کون کی دی وقت اخطا اللعين ګمان کوي چې فضل په اعتبار د مادر او په دې نه وو چې غورواله کله په اعتبار د جوړون کې راځي کله په اعتبار د شکل راځي کله په اعتبار د غایې راځي او ملاک د فضل د کمالاتو هغه سدي چې خالصي د ملکاتو ردیونه اخستشي په معارف ربانیو او واقعاتو کې خاور کړي فائدې په نسبت قال فخرج منها ان الله ورتيوزه د جنت فانك رجيم تشر لا شوي اصل کې بدبختی ده او پتا من لعنت ته تر قیامت پورې هغه ربا مولک راکا تروزه د باس پورې پورته کېدو پورې چې ادم با پورته کی او بچي او تا ته مهلت ده دا یو نه کومه ته پورې الى يوم الوقت المعلوم ورځ د وخت معلومه ته چې او بل فکر کیږي نه غیرته داغی نه پس د مهلت ورکړ شو سوال قبول شي قبول نشو په دې مثلا بار بحث قال رب زما ربا بما غويتني فوجد گمراه کول استاما مالا باب کې ثابت شو لا ازين خامخ بخستكم یا بعد قسم شو قسم دی په گمراه کول استاما نه مالا صفت دی زبخستكم د پاره دی پس مکه کې سبخستكم دی پاره د بچو د پاره دا بعد قسم کې دی شي او ما مستریا بی اغوائکا او دان کریشی پا سبب دی اغوا باندی ولا اغوینو مجمعین او دبکم رکم دل طول پر طولو بعزتکا قال ربی ما اغویتنی لوزنهم بالارض ولا اغوینو رکم اجمعین طول الا عبادک مگر ستا بندگان مخلصو اغنشم اللہ ورطوی هذا صراط علی دای والار دا لازم دفع ما باندی زب اخیار ساتم مستقیم نیغدا او اشاره ساته دا چې دا مخلص خلق مخلصیږي د اغوانا هذا صراط دا ولر دا علی لازم ما باندې او مستقیم نیغدا د خیال ساته چې عبادت ما استاره پربرین سلطان تسلط د گمراه کولو دانو چې راتلشي کوي دا بحث دان دی الا سکتابی استا د قویا نه استثناء غیره دا متصلا دغه منقطع ما بندگان سي دي نو الله چې بندش دغه متبري جوړ دي لكن من اتبع الغاوي او دا په بل مسله شو په دې کتابونو کې استثناء د اکثر د اقل نه او د اقل د اکثر نه کې دي چې کله چې باجو د اقل کې دي چې د اکثر نه کې او باجو کې دي چې کوم خلک وایي د ګمراهان خودي دي او نیکان کم دي استثناء شو د چا د ډیرو د کم وإن جهنم لموعدهم ابشک جهنم زید وعدی دې اجمعین لطول او دغه لپاره وو دروازې یوزل چارواق کې د مخکنی خبر ده د شین یو مولوی سیبو د دې حقانی صدر مدرس زمانه په سواد کې سره مدرسو زمانه دهلی کې د هغه سواد کې د هغه کوړي تر شو کوړي کې سره مدرس زه چارواق ته مننه فاضل شوم زو ما سره دوه مرګ مړ شو هغه مړ کې
بیا سلوختم وا یا شرم وا یا سچو داغه دوستان موږ وخت تاسو راشه تقریر چارباغ تلل باغ جمعات کې اغم راغلی دی اوس اغم علم دی امونګه متوای ملمانه موږ تقریر تلل نو هغه زه ټیک نه تقریر شم کوله په ما د دمي مرز دی نو تاسو تقریر وکړئ او زبې نو تقریر ما وکړ زما مرګ سره نو بیا هغه خبره د دې خبرې نورې وکړې یو پکې بل خبره یو پکې دا وشو چې پوخا دا مرز دو دا دارو ما استعمالو زبټی کېدم اوس دا مرز په ماده دوه استعمال لیکيږم نو دا الله ثابتې چې ايها الناس انتم الفقراء تاسو محتاج یو زبې دا کان دي شو ماهرا شو لیکن د دې مرز علاج نشي کولای اوس دا یې پکې یو خبر وکړه دا نو نقطه الدوی پکې دا وکړه زما چې مقصد دی نو دا پرویز نه دی هغه د آدم بابا د شتوال نه منکر دی آدم نو انساني ته وایي آدم سړی نه یو سړی دا نو انساني او بیا تاسو ته پیغمبر او نیک څنګه وایي دا خو غاوی دی او غاوی خو جهنم ته دا څه وایي الا وتقوا الغاوي وان جهنم لموعدهم اجمعين اخو جهنمی اعوذ بالله شو تاسو یې پیغمبر کوي څنګه اعتراض جواب څه دی نو زما جواب خو دغه چې غاوی صيغه د سپایل او سپایل کې معنا د حال استقبال او استمرار په توګه چې دا کار په همیشه پوه د دې حقانی صدر مدرسو زمانه په سواد کې سره مدرسو زمانه دهلی کې بیا راغی سواد کې بیا راغی کوړی تلار شو کوړی کې سره مدرس زه چار وخت له مننه فاضل شوم زه ما زما تر دوه مرګ مړ شو هغه مړي کې بیا سلوختم وا یا شرم وا یا سچو داغه دوستان موږ وخت تاسو راشه تقریر چار وخت له باغ جمعات کې اغم راغلی دی اوس اغم علم دی امونګه متوای ملمانه موږ تقریر تلل نو هغه زه ټیک نه تقریر شم کوله په ما د دمي مرز دی تاسو تقریر وکړئ او زبې نو تقریر ما وکړ زما مرګ سره نو بیا هغه خبره د دې خبرې نورې وکړې یو پکې بل خبره یو پکې دا وشو چې پوخا دا مرز دو دا دارو ما استعمالو زبټی کېدم اوس دا مرز په ماده دوه استعمال لیکيږم نو دا الله ثابتې چې ايها الناس انتم الفقراء تاسو محتاج یو زبې دا کان دي شو ماهرا شو لیکن د دې مرز علاج نشي کولای اوس دا یې پکې یو خبر وکړه دا نو نقطه الدوی پکې دا وکړه زما چې مقصد دی نو دا پرویز نه دی هغه د آدم بابا د شتوال نه منکر دی آدم نو انساني ته وایي آدم سړی نه یو سړی دا نو انساني او بیا تاسو ته پیغمبر او نیک څنګه وایي دا خو غاوی دی او غاوی خو جهنم ته دا څه وایي الا وتقوا الغاوي وان جهنم لموعدهم اجمعين اخو جهنمی اعوذ بالله شو تاسو یې پیغمبر کوي څنګه اعتراض جواب څه دی نو زما جواب خو دغه چې غاوی صيغه د سپایل او سپایل کې معنا د حال استقبال او استمرار په توګه چې دا کار په همیشه پوه او په قران کې چې وایي آدم بابا چې غوا نو صيغه د ماضي او لا لقد ثم اشتباه ربه فتاب عليه او دا چې روایت مستمر پاتې ده هغه چې په یو کې مولانا ادریس کاندیلوی یو خبره کړې ده چې روایت د قسمه یو روایت په عمل ده یو روایت په عقیده ده دا دلته چې غاوی ده دا غاوی په عقیده ده اول تغوا د ادم ما غاوی په عمل ده دا جواب ده هغه دا جواب کوم دا جواب کوم دام پکې دا چې روایت مستمر روي پر لپسې شي او توبه نه باسي دا شو او ثم اشتباهو شو خلاص خبره هغه چې نه دا روایت په عقیده شو دا غفم وره او دا په مس کې راغلی و چې زما متعلق زما یو کلیوال اوس مجندي نوم دا عزیز الرحمن دی فاصل کې شاهزاده باندې مشهور دی په برسوات کې امام دی ډیر زمانو شو زما د مشرونه هم بشر دی نو هغه یو ځل زما متعلق خبرې کړې وي نو هغه ته یاد وي پاکوړي کې زما متعلق بحث وشي دې موږ راغواړو نه نه درغله ما
ما کوشش کو چې زه لاړ شم ځکه چې مولانا یوسف سید بونیر زما دوست استاد مينو خو دوست مې و د جماعت په وجه نه غیر وخت نو زما کلیوال ویلې چې خو د سلف صالح به عزت کوي ادا ته کوم کنده ته خبري سلف صالح عزت تاسو زمون کلی کې یو ځل استاد ته راغلو بس وخت د بس وخت استاد نو هغه د دې بدعات خلاف جوړي مولانا خلاف هم خلاف چاته پوسو کو سیدن په دې وطن کې خلک ختم کړي تو صدر راوالي یو مرچ جوړیږي نه نموال لا یجلیها لوقتها الا هو لا یجلی حق تکو سلو کسان یا یو مرچ یا پاتې چې دا څنګه دا غوي چې مشران کوم کار کړی کنه دا غیرت نه پکړه نو ماته سب دا دریزي دعاګان چې باقي کولې د سنت په پسې دعاګانې کولې او تبارک الله ځاني ویلي او دې شتیم به ویلي او قزم به کولې دا مشانو کړی کنه نو چې د دې رد نشي کوم د دې مکوې استاد صاحب غلش دغه ما بیزتی چې سویر غره بیزتی ده غږ بنکه چې سمې درته ویلې دغه بوای هر څنګه چې تاسو مرګري د بار د خشن ماسه د زما د سلف صالح بیزتی ده ځکه چې استاد کولم نو ځکه هغه زما سره واخو یره ته خو ما خو وایي داخله کوئی خراب سره دا خو ډیر خسرې ان شاء الله کوي والله منو د استاد راتلو کوش دا خبر وشو یو شپه دغه وشو بلش په بیا غلطه پاتې دي او دا یو د زمانو یو ځوی چې نغه د پاره پاتم کې سرټیفیکټ حاصل او کوړي ته بیا نو چا ګور دې دین سره سرټیفیکټ حاصل دا غي د پاره سر شوی نو بلش په د سحر سنت کړی او پر علاج کړی په دې وخت ناس ته ګور زګلې دي وفات زمين ګورته علامه شنو مولانا سید پاش او زمانه ګوره د جماعت اسلامي سړي اوس دام ځان پورته لار په د جماعت اسلامي خلاف او زمانه د جماعت اسلامي سړي اوس د دوه دي لارې سره بل مشه دا اسیم په دې کې ونس کې د ویډیو روایت خبره مې کوله اقداسي ویني ماداسي زبر غایکم گمراهکم اجمعین مگر بندگان د دې چې المخلص الله فرمایي هاذا صراط علی مستقیم زما بندگان تاغه مستاده پانشتي قلبا مگر هغه تابع استاد گمراهان او روایت مستمره پادشي یا روایت بلا عقیده پادشي دسی هو او جهنم داغي زید و عدید اجمعین او د جهنم لپاره وګ دروازې دي سبع طرفات وګ دروازې وګ ترتیب کته پورته او نقل کوي د اکرامو قطاده او بیا نقل کوي د علی ده دروازې جهنم وګدي په یو بل لپاسه دي او الدکشي بیا دویمه بیا دریمه حتی ټول دکشي دسی نور نقل کوي بیا ابن عباس نه جهنم د پاره یو دروازه جهنم شو بل سعید شو لزواج شو حتامه شو سقر شو عجی دا پکې لاندې هاویه ده کوئی پر اثر صحیح او القرآن کې بس جهنم د صفات نشتی ولم ترك اثر صحیح او القرآن حدیث يدل على ان منها ما دا اوصاف ضرور دي دا دروازو ندي بعد تقدير واقرب الاثار التي وقنا على شافي في ما ظن حدیث ابن ذکر مخرجین دي ان دا وګ دروازه شته او دا تفصیل څنګه ده او د هر دروازې لپاره یو جزء مقسوم تقسیم کړی شوی دی څوک په یو طرف دي لکه موحدین دي عصات دي يهوديان دي نصارا دي صابئین دي مجوسیان دي مشرکان دي منافقان دي دا هی د لپاره په ګوره او بیا به الله جل وعلا شانه خبرې کوي دلته کې بعض علماء وایي چې ابلیس تجربه کنه کوله چې هغه الله ته سجده کوله او زه آدم نه غواړم او دا خبرې دی په دې باندې دقت بحث کړی دی او دا هم خبره برکړي خو به تقدیر حاجت نشته بیسکه متقیان په جنتونو او په چینو کې او ورته وینا چې جنت ته ادخلوها دنکیږي بسلام سلامت امین بخطری د متقین په ترجمه کې کشاف والا سوی چې متقین د کفر نه او د ګناهونو نه غي ته بداوي نه وشي پټ پوسټ کنه پټ کوم دي خبره چې ګناهونه کوي نه متقین شاو جنت تنسي دغه چې مرتکب د ګناه کبیره خو جهنم ته دی په باندې او د متقی ترجمه ده امام راضي جمهور الصحابه او تابعین متقی بالشرك کم خلق د شرک نه بچي هغه ته بداوي نه وشي خواږه ګناهونه پکې دي او کله دواړه او بیا نقل کوي
ونقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين وذكر أنه المنقول الحبر الذي اتقوا الشرك داغي لفاربو ادخلوها دنشي يقال لهم ادخلوها بسلام سر سلامتيانا روح موتوراسي يا سلام بعشوي يا فتاة بسلام وشوي آمين بخطره ونزعنا وباسمنا ما تقولنا شخصين ذلك من غير كيني بدي جنتيانو پر سینو کی سر خفگان نوی او دلتا نقل کئی ابن ابی حاتم واسفی ابن کثیرم دیر ریاض پیش کردی دا حضرت علی سرابا دا طلحت دا عبداللہ زیو ناستو مینا محبت پہ کاؤ دا زبیر زیو بس ناستو او سر مینا محبت کاؤ نو اشتر نملو سرنش دارم دے مالک یوزا اللہ غیو یاد واری اولا مقنور کولو سات صبر کا شرادان شخا د زبیر زامن را سره کېنه او طلحه زامن را سره کېنه او دا خو زموږ دشمنان دي ارته ازګری ونزانا بجر من غل دا کی به ختم شي جنت تبي او زيزو دا غي دیو تاسي یوسف بسي دلته هغه حوالی ورکو دا دې په ابوبکر کې په عمر کې په علي کې نور طریقې قال ابن طلحه اني لارجو چې زو استعبار راځنو شي دا چې پکې نور یاد پېښ کوه مطلب د دین په وجه باندې د چا سره غلط فهمیان دوړه نه کاندي خو څه غلط فهمیان پیدا شي د علماو منځ کې د فقهاو منځ کې د مجتهدین منځ کې د نیکانو منځ کې هغه کینی رب الله رو بس غل حقد او ما قيل من الغلالته غلالته یعنی سره چې په وساون دي پرتګون دي لاندې د دین یو شوی لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر ازرار والقمر مو د جاکټ غلان دي باندې غوندي نو دا غل دي د غلالات الکړي ته وي د بدن سره په وس هغه کې چې په دې سن کې هغه الله رو بس اخوان حالکون اخوان په داس حال کې نو بس او ولا سن ثابت وي په کتون باندې او متقابل یو ته مخامخ نه بلسیږي چې په جنتونو کې نسب استریتو نسب ما چې دا شای ډوړې راوړه چې راوړه پلان کې کارو کا تکلیف پي وما هم منها بمخرجين او ندوی د جنت نه مستر کی او نبئ عبادی خبر کټول بندگانو ته اني انا الغفور الرحيم زبخون کې مهرباني یو خبر شو دا وعد شو او عذاب ما عذاب درناک وعید دا نه پس دا وعد وعیدنا رسو خبرې کوي دا الله پاک ذکر نور کوي چې د بشرا او د هلاک خبرې پکې راشي دلته پکې راغی غفور رحیم دا پکې دا وعد شو او عذاب جاری راشه پکې قصه وره په دې قصه کې په ونبي خبرك عن زيف ابراهيم د ملمنو د ابراهيم نه اذا دخل والدن شو بدمن فقالوا السلام زيف دې مستر دی جنس ته اطلاق پيون کېږي پګنوم کې شي او دلته نقل کوي داګه د بنلې لپاره د ابراهيم سره د آبادې لپاره سالو دروازې د هر جات دروازه وا چې څنګه په دې چې په دې خور سو روان ویلما را شریفه دی خوا دا پکې نقل کوي والله اعلم ندن شو فقالوا السلام نسلم سلاما سلمت سلاما سلام اچو سلام قالوا نبلكيني فقالوا قولوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال سلام بلے ترشید قال سلام من کو استاسوں دی ریدو کیو ډوډۍ نخوري بیٹی مراغ لئی تا معلومی کی تاسو چې دشمنی برغلی څنګه ډوډۍ نخوري یا بیٹی مراغ دي یا آثار دیری پکې موجود قال لا توجل یریکم ان نبشرکم تعالی خبرته بغلام فعلک باندې عالمین چې واقع دا پکې مخکې یو ځل ویل ابراهيم عليه السلام خسرېری پیراستم لري ولایتم لري پیغمبرین لري خو خبر نه دا خبره پکې شو او ان نبشرکم خبرته بغلام فعلک باندې دا الک ترجمه ده اسحاق عليه السلام او علیم چې خاون دلو علم قال وی ابشرتمونی تاسو مرته شویره کوي علا پدی امسل کبرو چې رسول ما ته بغاواله په مته بشین تاسو په څو ناشنا خبره باندې خبر راکوي دا غبله مسله شولا چې کرامات معجزات اختیاري شي نه کوي نه دې دا تعجب ولي کوي نو دا پکې خوش خبره کوي په دې باندې قالوا بشرناك بالحق قالوا بشرناك بالحق فاغمر محقق باندې پس مکهګه د قانتين والآيسين من خرق العادت فنذ الخوارق فدم يو كثير لا يرد بسن مخالف دې ته د عادت خلاف شي اگر د عادت خلاف دي خو ستاسو په نسبت باندې د عادت خلاف نه دي دا خو دې پیدا کی دا پکې
هغه زه خو دې مکر نه سوچ نه امید رحمت ربنا مگر گمراهانو دا تی معلوم شوا دا الله رحمت نا امیدی بیا ته گمراهی دا او کفر دی دا بیا ول بحثو وسره شان تاسو اے رسولانو اے لګل شو مرسل قال ان ارسلنا الى قوم مجرمين من لګل شو قوم ته چې مجرم دي الا علوت مگر کورنه دوت من لګل شو قوم ته چې مجرم دي نو په مجرمین کې یو ضمیر دی دا یی چې کوم دا باندې لات کې کنه هغه مجرم دی مگر آل دلوت مجرم نه دی او قوم له سزا له قوم دی موصوف بس په جرم او قوم آل دلوت دا قوم کې الوت نه دی دا نسنه کو دا مجرمین او ان لمنجهم بكم غير اجمعين طول فطول مگر خضر هغه داغه بیوی پکې دا سینه پات کیږي هغه وایي نو دې کې بیا مسله شروع شوه چې د نیکانو صالحانو بیاري چې کوي هغه غیر مسلمان کې شي قدرنا من نظر انها للمقابرين بشکره د پات کېدونکو دلته ابن کثیر یو حدیث نقل کوي ځکه ابل ځکه شاب ویلي من اكل مع مغفور له غفر له سوچ الله بخله سره ډوړي خوري کنه دې بل بخي اذا غلطتي ها سره کوم نشته دي خو لیکن دا خبره نه نو تاسو یو کتابونه نه کتلی کنه یو وخت دقائق الاخبار یو کتاب دی او جواهر النفیس یو کتاب دی بستان الفین کتاب دی بلا کتاب دی من اكل مع العالم لقمتين او نظر الى وجهه نظرتين او مشى معه خطوتين وجبت له الجنه كما قال دیو عالم سره کې نه ست ډوړې سره کړل یو ته مخته قتل جنت ته بس دا ټول ګډ ګډي وړي نوح عليه السلام بیبي سورې ډوړې په خړلې نوح عليه السلام بیبي وسوم ذل خو ناسي قتل یې سوره کړی دا ټول ګډي وړي خبر دي چې خلقي وینو هغه پکې وای اوس قدرنا من اندازه لګوي دا انها اوس قدرنا سو کوئی فرشتي او فرشتي خدا خبره کې دا اندازه خو دین دا لګول اندازه خو الله لګول دا خو چې دا فرشتي دا الله پاک بندگان دي خاص دیوی آدم کرم لائق دی اسناد یو کل پوستا دا اللہ فعل دی لما له من الزلفاء والاختصاصی لکه دا بادشاہ یو قاصد وی ناظر وی حاکم ناغوی دا کار منکو کار خواقع بلکر خوشار کی دی دا کار لکه وی حاجت السلطان امرنا ورسمنا الى آخره دا دا پاتکینونا فلما جاء لوط المرسلون جناب على لوط المرسلون قال انكم قوم اغوش تاسو یو قوم ناشنای ذکر راغلو ومنس کې یو د خبر په لاله کې میلاو شو بیا د تکور تراغلو قوم را منډه وهل یو پلان کې چل اغد قالوا بل جيناك بلکې راغلم ته ما كان فيه ترون فعذاب في شك واتيناك بالحق لكن ذات حق باندې چې امر محقق دی امر رښتینی وإنا لصادقون فطول خبرك فدي خبرتين فاسري باهلك روان ک خپل احد اسراء د شپې بوتلو ته وي سلام د شپې بوتلو ته وي اسراء هم دی فاسري باهلك بقطع من الليل بيحس الشبي والطريق ورپسې ادوارم پشاد دی پسې چرته په کې څوک پاتې نشي یا چرته شاته ورغوري ولا يلتفت منكم احد ندي ګوري پتا څه کې پدې کې یو تن یا څنګه غرض پر واپس شي وامزو زي حيث تؤمرون چې کوم د کتاب حکم دی شام تملیږي مصر تملیږي چې الله کوم ځای خود له الفزي وقضينا اليه وحي کوم نبي السلام ته ذلك لم باخبر نو قضينا واوحينا وحي کوم نبي السلام ته دا خبره او دا امر چې دا فیصله شو ان دابر هؤلاء چې جړ خلقو مقتون دا امر څه دی غدا دی د دې خلقو جړ کوم دی مقتون کټ دی فریق دی مصبحین پداس حالت کې چې دنکی کی په سبا کې مصبح باندې فعال شو د دنکی دن کې په سبا کې سبا راخیږي او سبا نه پس بلا کړ په سبا کې د سبا ورته وګت کیږي نو خطو به ورسې دغه رسو برازي مشرقین براشي او دلته مصبحین راغی نو سبا کې بلا کړ کی او باندې فعال د پار د شو د دخول اتهما انجدا اتهما دنشه پته مکه ان دنشه بلد کې د مصبحین دنشه په سبا راغله باشندگان د مدینه چې واقف خبر شو چې میوان راغلی یستفین خوشحاله دي زویتی مردن فی رایت الحسن
ان هؤلاء زید زمان ایمان دي فلا تفضحون ما مشر مویداری په مخ کې بسناکار عمل ونه کوي كداري دا زمان الموز هي زمان الموز واتقوا الله وإليك دلارا ولا تغزوني ما مزل كوي ما ملسوا كوي قالوا يغيوتي ألم ننكا تمغيبا كان العالمين دا مخلوقاتهم تشال بأمن نوركي دا تشاو دا تشاف أمن كي بحال كي جنو تشال بمستيان نوركي يا هؤلاء بناتي دا استاسو يبياني زمان الموز دا غيو تركي مالا يا هؤلاء بناتي دا باندې تاسو سکون کې د نکاح یا خواهشات پوره کول غواړي خلاص شو اوس لا عمرك الله په قسم خوې د پیغمبر خدا په جون اکثر علما وی لا عمرك دا پیغمبر مخاطب زما دي قسم ای پیغمبر په جون ستا باندې انهم لفي سكن دي په خپل بهوشي کې په خپل نشکه په گمراهي کې متحيز وی قسم من الله تعالی بيوم نبينا على ما هي جمهور المفسرين اکثر قاموس طریقه شاپه کې یوت علی السلام دی او دوی دا خبره ځکه نه لوړیږي چې اوس مخاطبه د پیغمبر صلی الله اوس مخاطبه د لوسره کې بیا په پټ کلام راو باسي نو چې کلام راو باسي بیا به سوای چې بیا قاضي الملك یوت الاسلام لا عمرك فرشتو الطويل لا عمرك اوس پیغمبر شو پیغمبر مخاطب خبر مترجم شي بیا راوي واخذ البيقي في الدلائل وابو دايم وابن مردويه ابن عباس انه په لکه الله پاک جو نفسه وما درو ما برا عزت مند پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دغه په ژوند قسم سمجھوله سپوا شو کنه بعض کسان وایي په دې وقات کې تقدیرات او باسي نو وبخالق عمرك سو بل سو نو سو وایي ځکه چې الله بل څه باندې قسم لکه چې من اقسم بغیر الله فقد اشرك له سوچ به الله قسم خو نه مشرکی خو ما وکاته وایي کنه نو الله بمخوي ځکه چې کوم په باندې په ماده او الله هم ده انت چې تګړي وډه نه وایي ښا دا د الله لا چنده مونږ کړی رسول ورایي سورې مکسی د سورې ونجم والنجم اذا هوا شابي وای دا الله کار چې په چا خوري قسم ما پابند نه ما او کا پابند الله نه پابند چې الله په قسم خوري په الله په لکه باندې خوري نه دا د الله کار نه ما او کا پابند یو خدای دې او عمر یو شی خو چې د قسم مقتراشي بیا عمر وای د قدیر مستعمليږي او فتح اسانوي بیا سوی لعمرك کسل اکی لعمرك زما دې استا په جن قسمي انهم بفي سكن فخبل نشوك يا امون حيران ولي ولغي الصيحه هيبتناك اواز مشرقين پداسه وخت کې چې د نکیدون کې پرق دنور کې نور پرقات مصبحي مکه سباو اوس نور پرقتي اواز سو د جبريل فجعلنا اغرزوا المنغا ساپل حال نه طرف باندې عاليها وشكرت سابلها لاندي وامطرنا عليهم غرلهم فاني حجاتا قاني سوكي بحروا لخارون آغي يا لفاسي لاول نولغكو او رسل بسكان من سجيل من طير من حجر دا خاتنا چكانت جور شوئي ومشهور معربي سنگگل معربي سنگگل سنگ کانتوي گل خاتو دوي دا خاتو کاني نو سجيل سنگگل او یو لغت پاک سجيل ورغل ان في ذلك الآيات فديك علامات تي چې د حق حقیقت مزای کوي کې متوسمین چې کوم خلق نخ معلومون کی وابن عباس الناظرین جعفر بن محمد الطرسین مجاهد المعتبرین نو ترجمه شیخ التوسم اصل کې وسم علامه ته وایي چې په علامات باندې یصل بها علامات وي چې په علامو سره مطلوب ترسي او د آیاتو سیوطي ویلي اصل له فراست کې فقط الترمذی ابو سعيد اتقوا فئات المؤمن فانه ينزل د مؤمن د فراست د ځان ساتي د الله پرانا باندې لیدل کوي دا اثر شو متوسمین د آیت شو او دا حدیث نو پنه خو باندې معلومه عدالت ایاس بن معاویه سره تر شعر د تابعین په زمانه کې هغه هم د قشن کول ډیر خيار سره او دا هم خلک کشي هغه کې ایاس وای چې کله پیدا شو په شپه باندې زم په کور کې لوخه راغوځلو نو आवाज کړو نو مور بیا تاسو کو چې دا لوخه څه شي راغوځلو دا چرچر ته غتلې لوخه راغوځول اکن مز په وخت کې بعد تقدیرو دا پکې د خيار کیاس علامات دي سره معلومات کوي وانها ابيشك درکله لبي سبيل ثابت ته ولا قال لارمان مقيم چې همیشه لار دا یعنی خلق زی ولادي ابيشك بری مذکور کیا پر خار کی آیتن نقل پر ایماندارو
وان كان اصحاب الایکه ظالمین او خامخو اصحاب الایکه ظالمان ایکه زنګل تا وي ایکه په اصل کې هغه ونه ده چې پانی پکړي او سانګي پکړي وي امرات ته غیرتن بقاتن کثرت الاشجار یو ونه ده ولدي یو زمکه ده چې زنګل پکړي ونی پکړي دته اصحاب الایکه بعد خلک وایي شعیب علیہ السلام لګل شي اصحاب الایکه ته هم او مدین ته هم او یو روایت څخه پیش کا چې پیغمبر دوه خمود له دا پکې ده ابن کثیر په خپل رائے دا چې دا ایکه او مدین یو شی دا یو قوم دی دام پکې ویل شم اغم ظالمان انتقمنا منهم بدل تواسطو وانهما بشک دا دوارا یعنی دا لوط علیہ السلام قوم او دا شعیب علیہ السلام قوم لبی امامین خامخا په یو امام کړي په اولاد مبین چې ښکار لبی طریق واضح يتكرر مع اخبارها عنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم مخکې دا ویلې اوس پسې بیا وی امام مقتدا ته وی لا تهم وی لوح محفوظ هم ویل شي پیشوات هم ویل شي بس واده ولقد كذبا خامخا تکذیب اصحاب الحجر د سمودیان خلق حجر چې کوم دی د سمودیان آبادی دا د حجاز او شام په منځ کې المرسلین د ګن رسولانو بیا اعتراض کوا چې هغه خو یو رسول تکذیب کړي صالح علیه السلام نو دې د ګن څنګه کړي دي نو جوابونه د دعوت په لحاظ سره توحید مسله د ټولو پیغمبرانو ده نو دا یو تکذیب گویا کې د ټولو شو او چای مراد د مرسلین یو پکې رسول شو او دا هغه مرګ ته مرسلین تقریبا وما او دام خلق ویل شي د حضرت زبیر عبد الله بن زبیر دا خلق ته به خبيبيون نو مطلب پکې تغلیب شو وآتينهم آياتنا ولكن وريتهم من قدرت نخي فكانوا عن هؤلاء خلق تاغين مخرون بیا اعتراض کو آیاتنا جمع شو نخو یو او دلتوی آیاتنا نخو یو نخو ناقو او دلتوی دا گنی دا جواب کولای شي چې غنی وی یو په قران کې ذکر دا نوري ونی نو یا د آیاتونو مراد دلاله عقلی شو اسوک دا یو خدا خو په دې کې بلا نخدي یو د کان روتلا اوخه دا یو نه خشوا بیا چې روتلا لکشن ساتیر شو بچي شو دا پکې دویمه شو بیا د سي غټرا لویا دا پکې درېمه شو بیا پکې پېړې دي حتی چې ټول کافي کې دا پکې بل شو نو دا یو نه خن نخښ شي دا مېل شم وکانو ينحتونا مداخله کو تراش کول به دغونه بونتن کورنا امين ځان به خطرې غړو کې او په خپل خیال کې ویل جوړو یاد تغل غلان چې کول دا باندې کړه ونی ولغه صحتي هیبتناک आवाज مصبحین په ورځبا کې فارات مکه ترشي زلزلہ غا دواره وشي اول بيوي صحابه مستقبل شوي فما اغنا عنهم بشر العينا ما هغه عمل كان يسبون چې دی بد کسب کو چې هونه به تراش کول یا مونږ به جمع کول وما خلق السماوات والارض یہ پیدا کړل اسمان او مکه او سه دواره مسجد لا بالحق مگر توسط سره او قیامت راتکون روان دي فاصفح مخواروا الصفح الجميل پداسې مخ اړول ما چې ډیر خوي ما خلا من عقاب چې ملامت کول پکې دي راغو الصفح ته ترک التصویب ملامت کول مکوا نو خلق ما ملامت کوا مختوارو بشکر استاه والخلاق فاذا كون کې د دې او د نور العليم بحالات باندې اوس پیغمبر خدا تسلیم ورکړي او ته قرآن درکړي ولکم اتیناک درکړي ماته سبعه و من المسانی کا مسالیونا او قرآن عظیم ندر کرے نو سبعان معنی وہ آیتنا یا سمان معنی وہ سورتنا شو آیتنا شین فاتحہ شو یو ترجمہ دارا فاتحہ دا دی خلق نقل دے چی فاتحہ سبع من المسانی وہ آیتنا دی نو دا ذکر سبعان بعد وہ سورتنا دی بقار شوا او بیا فی آل عمران کا بیا نساء کا مائدہ کا او دا سی روان شپسی انعام عراف انفال برات دیوکا نو دا سی پکی وائی سو کوئی که وسو حب دی ذکر چه وسو حب مضامین پا قرآن کی دی اما ثانی دا مسنان دا مسنا دا سنا و تعریف دا پا دی دا اللہ تعریف شده دسیم بیل شده یا دا تکرار دا دوزری منزل شده مدینہ و مکہ دوارو کی یا دا سنیا او دا استثناء دا صورت چکم دے مستثناء شده ترشو قبولنا دی دا پردا طول پکی وایا لانها تکرر قراءتها فی القرآن في الصلاة بلا نزلت مرتين حسن
الفاظ پکې مقرر دي بل مشتمل په سند الله باندې دا پکې بل الله سبحانه استثناء وادخرها لهذه الامه سنیا شو یا پدې کې سند الله دا او بیا پکې بلاغت او اعجاز هم دي مختلف خبري نو دا مصنع ده مقرر په نزول کې یا مستثنا ده یا پدې کې الفاظ مقرر دي والقران العظیم ولکلمه القران العظیم قران العظیم څه ویل شي نو عاقب شو د کل په جز باندې فاتحه پکې جز شورا او دا پکې کل شو د سیم ویل شي یا عاقب د یو صفت شپبل قران عظیم هم د فاتحین هم دي یو نمس شو فاتحه سبع من وثانی بل نمس شو قران عظیم لکه قران عظیم عاقب د کل شي په جز باندې دا پکې بل شو نو قران دغه شو کل شو هغه جز شو دې کې صباح شته خو زه ویل نشم بعض کسانو په مانځ کې به قران وایو کنه او چې قران لشي خاموش باندې دا پکې وایو نو فاتحه قران نه ښه د صفات وایا فاتحه قران نه او قران چې ویل شي انا به چپ کېږي او فاتحه قران نه نو که چېرې فاتحه تو سره فاتحه وایي دا پکې بعض کسان پکې مشته نو دا پکې اتب د کل چې په جز کړي نو دا فاتحه به شي او قران به کل شي نو یو ترجمه یې درشو سموي خو پوهیږي نو دا پکې بعضی دوستان چې هغه فاتحه خلف الامام کوي نو هغه وایي چې قران ویل شپ شکنه نو فاتحه ویل چې فاتحه وایي فاتحه قران نه دی دا پکې ګپ ته وایي ګپ ته پاره پیری خبرې کو دا پکې وایي نو ما یې اتب د کل په جزمان دی په دې پوښوي او بعضی وایي چې نه دا یو صفت ته یو شنو میراشو بل میراشو او دلته د بخاری حدیث ابو سعید بن الله واقع پېښ کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې اواز راکړو مخکې ما ویلي کنه او زه په منځوره لا نه چې او سات تیر شو لا ما ته وي ته کوم ځای کې وي ما یې موږ وکاو وي ته قرآن نه ورته چې الله باندې استجیبوا لله ورسول زاد حاکم نو ما دا ورته راځي نو په منځو مګنه دي چې په منځي هم برازي راځم د جمعات نه بوته نه ته د واسطه ته روان دي چې په وته کې شمه چې تاسو ما سره خبره کړې و بیا غدا څه په منځ کې الحمدلله دا غدا کنه نو فاتحه شو سم المساني شو ابو النبي شو الحمد لله رب العالمين سم المساني القران الذي اوتيته نو دا د فاتحه یو نوم دغه شو بل نه شو اما کثیر شي د فاتحه 25 نونه د اتقان في علوم القران کې 15 نونه تقریبا ټول اسدال خاصه نقل کوي کنه سوره الحمد دي سوره الفاتحه دا فاتحه الكتاب دي فاتحه القرآن دی ادسی پس یوائی سب المسانی دی قرآن عظیم دی شفا دا شافیه دا کافیه دا وافیه دا کنز دی تائی مسئلہ دا دعا دا تفیز دی بلا نور دی لا تمدن عینیک مکا گوا اقبل استرگی موگ دا وسترگی لا تطمح بنظرک تموح راغبین پلیبش موگ دا اقبل نظری الى ما حق مال دولتا متعنا به چې پیدا کړی پاغه باندې ازواج من اقسام د کفار ما متعنا من زخارف الدنيا او انتهاء الدنيا دول دال پټی دی کوټی دی خردی خچر دی د دنیا سامان دی هغه طرف ته متوجه کا ازواج من اصناف من الكفار دی يهودي نصارى دي مشرکین دي هغه ته ولا تحزن عليهم او غم جاکیږي مو کې ایمان نه راوړي دغه په څوم بلاوي چې دخلت مسلمان شوی واخفض خطك جناحك وزر خپلې د پاره د ایماندارو جناح وزر ته وي او کنایتونه التوازن وې دا اصل کې پچاګانو کې دا چې ته چر دې کتلې تپس چراشي دا شرګل خپل بچو ته دا غوړي ټک ټک ټو کې داسي دا اصل ذلك ان الطائره اذا رضي يزون فراخ فرخ ویله بس جناحه او جناحان ابن ادم نه دا تر کوم دي خطا یو ظلم دی یو مولا سے ترجمه لستری وا عبد الله یو شاعر تر شعر یو ظلم ما هغه په یو جلسه کې شاملو جلسه وته تقریر هغه نازل شاعر ناقلی ویلی اما تقریر کو د دې خار نه په دې طرف باندې راتلم هغه دي بل وخت یو سمانه پس بیا غل دي هتیانو ته فاتیانو کې ویلو چې وخفض لهما جناح الذل پلار او مورتا څنګه د کمزوري ښکته کوي پلار او مورتا سجده کوي په دې پوښوي وخفض لهما جناح الذل دا خپل څنګه مورتا تخکته نو هغه په وخت تاسو الته ترجمه ده شون دلته وسه ترجمه وخفض جناحك ایماندار چې سجدي وته کوي
کته انته دا ترجمه د نه ده سبوي عجیب چل دی یو په دلته ترجمه ده دلته ده نو غلطی خبره خلک کوي سجدي پیغمبر خدا په خپل باندې کوي او ته سجده وکوا مور خپل اسی تاسو مو کوو چې دا فلانه شي د خفض ترجمه زشي التبو من زشي واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا التبداله سجدي بامور بلرتکه لکه سجده پیغمبر تم غلطه ده هر چا ته غلطه ده دلته مراد نه تواضع دا سلمون حقیقت دا پر عربی کې هغه شی ذکر شي یو شی مطلب بل شی لفظ ترجمه خو وزر احکتا کائنات ترجمه احکتا نو خلقت او مطلب بل دا لفظ ترجمه نه مطلب دې عاجزی کوا تواضع کوا نو تواضع شنو خپل معنا د لفظ فاتح شو نو الت وخبز لهما جناح الذل فل ترجمه فاتح شو نمور تاسو عاجزی کوا په مسله پوه شوي دا څه باندې کنه د مولانا اعزاز علي خبره وما فعل ابوك بحماره قال باعه باعه مو باعه ولا ما فعل باعه ما بني بخشل سبب بحماره لذي ورکه زمانه به ورکه الله بس بيو ته ترجمه او تلتوي شرکه ته به شان کې نه مې دا خبره مخه وکړه دا اصل کې جنایت تواضع وقل له اني النذير وبين زير يمكن ما خكاره كما انزلنا اوس دلته مونږ لګلې پتا من سم مسانی ایتاءن دا چې ورکول لکه څنګه چې مونږ لګلې دي په مختصمینو باندې تاسو مې دا ورکو لکه مختصمین باندې ما عذاب را لګلې دغه شان تاسو مې آیات مختصمین تقسیم کوونکی الذين جعلوا القرآن الذين جعلوا القرآن ټوټې قسموا الى حق وباطل صحیح صحیح په حق دي او تورات سره برابر دي حق دي انجیل سره برابر دي حق دي او صفه کې غلط دي یاد شي وایي اهل کتاب او یا مقتسمین سوق اهل کتاب نه دي مشرکان اخلي دا بعض په شعر دي دا بعض په سحر دي دا بعض په کهانت دي نو دغه ویل شي نو دا عظیم دغشو او دلته دا عظیم ترجمه چې کین هم دغه شان دي کوي چې اندامونه انزام د جوړ کی یوجزون القران الى سحر الى اخره نو دا په وګوره قران ټوټه ټوټه راکړي دي او حسيه هي راکړي دي داسې باندې کې وعظیم جمع عزت واصلها عزوه بكسر العين او عزوه معنا جز قران ټوټه ټوټه کړي دي حسيه کړي دي یو حصہ ټیک دا بل غلط دی څه وایي یو حصہ دا شعر بل کہانت ته بل پکې بل څه شعر جادو دی منتر دی کوهانی خبر دی او ربک قسم دي زوستا پر باندې انهم سوق تعلیم العذابون رغل تاسو کوم دغه ټول پټول اما کان هم دایي چې کول کم په دنیا کې من قول و فعل و ترک کوي نه کړدا ک عمل کړی دی کپري خودل کې ټول بدره تاسو کوم دلته وای ابن جرير بلالیا ته بندګان وته تاسو کې شي د دوه خلو د چای بادم کاو او جواب پیغمبران ته څنګه شو دا ټول په ګور پستا پورا وضاحت وکا بما تؤمر حاجت حکم سے پستا کاظهر واجهر به صدا بالحجر اذا تكلم بجار پر دا غدا خبر وکړي شي فزور زور واضح یو ترجمه او صدا زجاج دی به ترجمه را شیشه ما تشوا اخو بیان خلی کنه یعنی خو واضح بیان کو تاسو کوم وینا شي او مخواړه د مشرکان پروايي مساته دانو چې مختواله منسوخ شنه مخه مساته یعنی پروايي مساته ان كفيناك المستقدين منګه کفایت استغفار د خندیدون کو پتا پوری یا پتا قرآن دور پوری دا سوقي ولید دی اسود دی وغيرها په من الله عذاب را لګله سوی کرمانی په شد بخاری کې چې مراد مستهزئین دي هغه وکسان دي چې پیغمبر خدا باندې ګندګي اچولې وي دا دعا کې نقل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راضی پیغمبر خدا پر بچا خاندل تبرانی کی الاوسط والبیقی و ابو نعیم کلاهما فی الدلال ابن مردوین بسند الحسن مصطفی ولید ابن مغیره اسود ابن عبد یغوث ته اسود ابن مطلب ده دا دی چې الله پاک کو جیب سره باولې کو چاته د اشاره کو دی رہتا دا دې کټ شو چا خېټه دا د چا سر ته د چا سترګو ته تاریخ اسو کوئی نه دا کرمانی وای د بخاری شارح هغه چې هغه کسان دي چې پیغمبر خدا د مکه معظمه په دغه صحن کې په پینا کې مسکو ابو جهل وی دی ریاکار ته وګوري منځونه کوي پتا څه څوک نشتی چې پلانکی قبيله والو خلل کړی اولاد چې دا غیغه موږ او تلل وایو لری شو یا مشینې شو مت پریوان پختو کې وایو
هغه خانو دا په یوخه کې دا دنه یو فردوي موږ ته پختو کې پریوان وو نغه ته مشیم وي دغه راوالي او پیغمبر خدا په سجده پریږي او دې په لپاس واچي سوګشته یو بدبخت پورته شو هغه بدبخت په بخاری کې کله بدبخت او کله په عقبه دی ابي معاذ نه مخ اپورته شو پیغمبر خدا په شای واچو عبد الله بن مسعود وايي چې زما خو طاقت نو چې څوکم دا نو حضرت فاطمه ته موینات راغله گزاره کړو دې سپک سپوري او په یو کې بری خندل او یو به دا تاو کړو بل به دا تاو کړو او وای خندل چې منځ فارغ شو راوته شو اللهم عليك بقريش اللهم عليك بفلان 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 نو بیا عبد الله سبو دغه ټول په بدر کې مردار شيری او کندو تر غړولې شيری په خوړو په کندو کې چولې شوی دا غو کسان دا حدیث پکې دی دا او یو شي دغدي بلدي هغه چې ذره الله رب المعبود زر دې چپو وشي ولقد نعلم خام قريبو انك يزيق صدرك شتنگي کی سنستا بما يكون هغه چې پتا پوری وي خان دي تو خبقي اقرار ولا قصرلانه فسبح تسبيحات ويا الله ته نسبت تفاقید شرکاء مکوا فذات کې په صفاتو کې او بحمد ربک متلبسا سرت تعریف ولرنا ويا الله په خوب باندې موصوف دي هم پکې تخلیه ده هم پکې تحلیه ده د ناکار صفاتو خالی دي په خستو صفاتو باندې موصوف دي تسبیح ستوي تنزه صفات سلبیه حمد صفات ثبوتیه پاک گنا الله لرا د صفات سلبیهونه چا پلاد د چا زوی د چارو وغیرہ وغیرہ نه او بحمد ربک په واسطه د کمالات او د تعریف طرف سره حمد ستوي شي د چا خوبایي دغه اظهار کول ستاینه ورته مستودن او حمد دغه تویل شي والثناء والنداء بلي بعد الذكر ولا الجميل اختياري كلا بكلا سوى باللسان كلا سوى او صفات اختياريات ده الله لك صادري بحمد ربك سر تعريف ربنا وكن شاء من السيد الشتكون واعبد ربك بندگی کو دربو حتى چراشتا يقين اس الله پیغمبر صلی بندگی کوي انت تو واعبد ربك ندم على ما انت عليه من عباده همیشه دا کار کا وخت پر دایمو حتى چراش یقین او دی یقین معنا ای الموت په دې وخت یو حدیث ته چې بخاری کې دی یقین معنا خو یقیني خبره خو دلته مستقبل دی ځکه چې یو حدیث د بخاری دی عثمان زید مسعود وفات نو یو خزدا غي زمون کړه بده وسیده کنه چې مهاجرین مستقسم شو نو ما ورتوي لشهادتي عليك لقد اكرمك الله نو ما ته پیغمبر خدای خاطر سره اما هذا فقد اطاع اليقين مر يقين ما مر نو دلتا يقين مرد انه متيقن بكل حي او مرغشي ته اشاره کی مرغ راځي چې هر ژوند راځي معنا دم لباتي ما دمت حيا من غير اخلال بها لحظه وايد بهر يقين مدد پکاره روان نه مراد د دینه بعد ملحدین چې هغه اصحاب الكشف والشهود وي چې بندا په دې پوښوي کله چې ته حاصل شي دا مرتبه یقین تکلیف لاړ شو د مکلف منځو پر وجاب په حج وغیرہ نه دا څه لپاره چې د الله باندې یقین یغلیس الا المحجوبین ولقد مرقوا بذلك من الدين الذين نوتل وخرجوا من الاسلام وجماعه المسلمين الاسلام ذلك ولله شرقائد لنا باقاعده کې شرق اکبر لولا البا دلته ابن کثیر ګورا نهم روح المانی ګورا نهم تمام دنیا په دې متفقه ده چې دلته مراد نسره او بیا په روان شه چې راوړي باسقات او کله شي د اسراء نه پس اسمان ته خطل راغینه پس نو کشف وشوت وتوشو فإذا انت يقين لا غلند او ما وطاف يقين له ولم يمن عليه باليقين ندابك سن ولا شيء نداب خلق خبري والجود الله اكبر لا يتجسر ذلك من في قلبه مثقال من الايمان او حبه خردل من عقل ينتهي به الانسان ذات انسان پیغمبر خدا طول وصفن دی آتم بمراسل العباد قائم بعباء التكليف لم يتحرك دميغ الارمان قد راح هذا افا يقالوا لدي يعتبر ذلك انه هاتر شيء دا بنوای دی وخت ابن کثیر هم دا خبرې کوي چې ګوره کوم خلک دا خبرې کوي نو دا بنکي هذا واجبة على ما دام ثابتا ويصلي بحسب حاله كما صلى سيدنا البخاري من عمران
ويسول بها على تقديم الذهبين الله هذه مراد يقين المعرفة متواصل أحدهما المعرفة خطأ التلويف وهذا كفر وزلال وجانب بين الأنبياء كانوا هم وأصحاب أعلم الناس بالله وأعرفهم بحكم الله وصفاته وما يستفهم التعظيم وكانوا ما هذا أعبد وأكثر الناس عبادة وواثقون في الخيرات إلى حين الوفاة إنما مراد اليقين الموت كما قدمنا دام پکې بعض کسان وایي چې یو سره کله کله چې مرتبه ته ورسیږي د مکلف نه پاتې کیږي دا ګور د ډیر صوفیانو په کله دا مشته د ډیر خلک چې په وایګم نو چې زما او د پنځیر د مولانا په یو مسله باندې بحث لاول مونږه منشور جوړو منشور پیژنې چې موږ وسکو دا موږ په 400 کې زېما مولانا خان بادشاہ دی مولانا نقیب احمد دی مولانا فرد معبود دی مولانا عبد الودود دی ګان کسان منشور وسو موږ ته جوړ کړو ها جوړ کړو ما ته راولې نو چې راولې نو ما پکې یو تنقید کو اگر زما حق نه کوم هغه پکې راځي کړیو چې د اهل حق مدد الله کوي لکه ابا یزید انصاری تاسو نه پېژنئ ابا یزید انصاری څوک وي هغه چې کوم دی یو اهل حق د حمایت وکړو نو ما ورته سې بولی کړ چې دا سې دا خبره څنګه وکړه یو خدای دې سره خپل ځان تړي په نیکانو پورې تفي په مشهور نیکانو پورې نو ته ځان پر یو څه بدلا پورې تفي دې تاسو تاسو په دې پیر روشن پیر دای کو تحریک شوی هغه پیر تاریخ دا خبرې وې خسره وکړ نو مې لاول خو خسره وکړ نو لاول مسله او چې شینو مشهور نه پنه کوي باندې په بدنامۍ د نمو ځان په بدنام پورې څنګه نو ماته کتاب راولې بل کتاب یوسف زې پټان پنی کې لیکل چالي کړی دی آی کې ولیکل چې دا ته وګور چې ما وکړو نو زما کتاب د کتون خم په حاجت شو مخکې په کما بیا نو ځل کتاب ولا چې کتاب کې نه پښتون دی د بادشاہ خان د پښتنو په حمایت کې دا علمگیر بادشاہ خلاف دی ځکه چې هغه د پښتنو خلاف کړی دی خوشحال خان خلاف کړی دی له خوشاله نو باید سواری پیر تاریخ ورته وي دا غزان یو تاریخ له پیر روشن دا سلو ځم دا جلال الله جلال الدین غزوین تر شوی نو هغه لیکل دي چې یو سره یو مرتبه ته ورسې کې نه بیا پنه دایم لیکل یو میدان تنقید کو چې ما سیب دی کتاب تا چې راوښلې چې ما ته مداو ورته مخکور شي دی خو دی وای دیم دا غړي وډي وای یو خبر شو او دویم می پکې دا ویل کړه چې دی خو دې کی چاته چې خط دي کی د بدخشان حاکم ته د پلان کې حاکم ته خط دي کی نو پیر دستگیر می فرمایا او پیر دستگیر می گویا دی خدای دستگیر لیکي نو جواب دا غي دا یو ښه جواب یاد درا 10 من البغاد بلې کې بچا بل چا اضافه کړی بار تقدیر داغه نه پس ما بل کتاب یاو بیا خو زما ته پیدا شو د صوبه سرحد د پیران او نیکان صوفیا کرام د پای کې کتابو الزمان مختلف ورته ما کتاب وغوړه نو چې یو ته سید بابا پکې دی پیر بابا پکې دی او کاکا سے پکې دی بڑا پیران دی پکې یاداش مو نو سړي دا لیکل کړي چې د پیر تاریخ مندا مشهور شوی دی چې د په مجلس کې بخری او سړي وځي دا خبره ټیک نه لیکن اخون دروازه خو لیکل کېږي کوم اخون دروازه زما دا سره شپه پښنه غړي ټول شپه د بیبي سره ملاسکو او سحر په منځ سره مونږ په جنابت کو او ځکه چې ما ته معلومه شوه نو هغه درګي هغه وکړي او کتاب باندې کړی دا کوم ځای کې په پښتنو کې دا خبره کوم چې خلک سړي به وځي یو ځای دا کېږي پښتنو کې دا وسره کوي تاسو نه پښتنو پیژنئ تاسو دې دغه تلاش شي د دې کې تیارې نه بل غړته یو علاقه ده مانو سیر نوم یې شو پای کې یو بابا لکی بابا وته اوس مرد خزوا اپو جمعه کې موسی دا دغه به کول ورسونه به کول درې ورځې په جمعه کې ګډې ګډې شي دي تاسو خبر نه او زه خبر نه خدای دې نو که تاسو مطالعه وکړئ تاسو باندې اسمه په کې دا نو خبر نه زما دا مطلب دی چې د یقین راته کې خلک وایي یقین دې ته چې الله تبارک سره یقین راشي بیا نو فرض نه وځي دا ماشه لپاره فرض دي چې دا خبره غلطه دي دا کفر دي پیغمبر خدا بیا الله سره تقریبا نیوالي کله جمعه تراوته او کله راوته کله کور کې موږ کړل کله راوته دي د امام په شکل او کله راوته مختلف په شکل او بغیر صدیق امام دي
نو په دې حال کې پیغمبر هم نه پرې خو دي نو یقین به کله حاصل یو یقین تاسو وای نو پیغمبر اسمان ته د یقین نشته دی وحی او تاسو یقین نشته دی یقین به غیر چې وفاتي اما او تاسو یقین مخکې حاصل دي دا ټول غلط خبره دي دا قسم خبره گمراهی دا چرته ونه وای زما مطلب هم نقو نور خبر بشي بسم الله الرحمن الرحیم مخکې ویل شو د مستهزئین متعلق او په اخر کې بحث وشو اوس د مستهزئین په باره کې د عذاب خبرې کو اتا امر سورہ نحل په دې کې توحید مسله په دې خسته انداز باندې بیان شوی ده اتا را بشي نو درا بشي په ځای باندې راغله دې یقینا دې نو ځکه اتا راغله دې یا د ما قبل مناسبت بحر وایي چې مقصود کې په ربک انه ذو تفوس نو کله به تفوس کوي قیامت نو اتام الله قیامت راځي فلا تستعجلوه جلدی مکوي سبحانه پاکی الله تعالی او چکه منزه عما یشركون داغه مشرکان جوړي ينزل الملائکه لګي الله فرشته او فرشتونه مرسو کو جبريل له اسو کو د جبريل په حفاظت کې هم عالم الغیب فلا يزل اخري او بیا التفق رصد هذه فرشتي او سره غن راشن دام کې شي یا وادي فرشتي نه مراد ملائکه د جمهور وي جبريل دي او صيغه د ملائکه تعظیم شو اسو کوئی نه आवाज نشي مرګلو سره شته بالروح توحي وحي ته روح وي په روح باندې بدن ژوند دی په روح باندې بدن ژوند دی په وحي باندې هم سره ژوند دی سره کافر وي جاهل وي د مر پشانتی وي د وحي په وجه باندې دین مضبوط شي چې دین مضبوط شو نو ژوند دی شو او دا وحي د کوم من امره د الله د امر نه دا د الله د شان نه دا الله الا له الخلق والامر نو امر د الله یو شان د شان د یو صفت دی نو دا روح د وحي د کوم نشي د امر د الله رشي دا د الله د شان نه دا على من طاعه يشاء الله روشي من عبادي بندگان دلته موږ اشاره کوو چې پیغمبري عطوائي شی دی د الله بخشش دی دې کې د سړي د ځان ته صلاحيت نه چې په دې کې صلاحيت ته رزقا دلته رب کوي په واسو پیارو باندې هغه پکې لا بل دا وایي چې پیغمبران ته حاجت دی یو دافي غلط خبره کوي خو دا چې بعض مخصوص صوفي بعض ځان صوفيان کوونکی چاله که رسول خود الله نه ما سوا دي او هر ما سوا د الله نه پرده د انسان او الله په منځ کې نو رسول پرده شون رسول ته حاجت نشته دی هذا جهل ظاهر والامر انه زندقه والحاد دا الله سفیر چې راځي او استاد هغه په منځ کې واسطه جوړي دا حجاب جوړه استاد په دغه په وسکول شو دا ويكفي بذلك منع الكبرى من كبرى بندي چې من ما سوا سبحانه په رسول وسيله من الله رسول حجاب نه دا یو عقل والا قبل جنایت سلطان په وطن کې راشي دا حجاب د بادشاہ دی او وای من الله چې الله تر رسیدې شي بلا واسطه نو هغه خو رسیدې شي دا وای من الله دویم پکې براهمه ته په هندوان کې یو جماعت ته براهمه وای هغه رسول رسول چې د رسول خبرې کوي نو دا چې نشته دي لګي رسول الله مې شاو من عباده په چا د الله دې بندگان او بان انذروا روح سره داغه نه بده ویلا وی خلق په دې مضمون چې لا اله الا انا یعنی پوهه کوي انذار پوهه ته وی او کړای څوک نه مې نه الته يرول انذار اخبار فيه تخفيف راغب وي يرول هم دي او خبر دې باقي يرول دي نه پوهه کوي وی يروي په دې مضمون باندې پوهه کوي چې اخبار دې بس هو زمانہ فتقوا الزمانه ویل دلائل فاذا كان الله سبحانه وتعالى بالحق بحكمه مطابق تعالى منزه عما دهقنا يشركون چې الله لك شركان جوړي فإذا كان إنسان من نطفة بنطفين نطفة أصلها الماء الصافي فاكي وبو صافي ومتعجبت كده الإنسان بس الإنسان وبو إن دا إنسان سفاده من جمال لا حس له يو جماعت شيري جوان فكريشي نحركته بيدون كده شكل فكريشي نيورشته داغه فإذا هو ناغانا خصيم بحث كون كده خصيم پمانده مخاصم منطيق مجال خبر لوسته بحث كده خبر ځاننا اموکات هم لغزونی دفع کئی د خپل خصمونو مبین کار والانعام او حیوانات دی انعام چار پایان چوتا مغیو انعام گره اتا قسم ہوتا ہے قسم ہوتا ہے گڑی گڑان دا یو قسم کی کدوا چیلی او دا نر او خزا مخان وایان جگتا انعام ویلشی نا انام پیدا کری اللہ پاک ولکم ستاوتا منفعات تفارا فیها دیپن پا دیکھے دیپ ادا گرمی دا دیپو
ما اسم الماء کو بھی چپارے سره انسان ګرمای وای جامد جوړوا قالین جوړوا پدې پوښي پوستین جوړوا دا ټول دي پدې کې اسباب د ګرمای دي ومانات نور فیدی دی پیت خراس ولی کوا فصل پکرا پدې پخوره کوا وغیرہ ومنها تكنو الذين بخوراكم كوي وقت خرا واد خرا بعد داخل خيار دي خو دغه کنه منها تاكلوا دا پکې معلومه شولا دا ګرمي حاصلول پرې باندې دا هم صفت شو او دا خوراکم پکې ثابت شو پر خوراکم پکې راوته ولکم فيها جمال پدې کې څه پر جمال دی جمال معنی زینت په الناس خاصه او عظمت دا غوا د چادي دا میخي د چادي دا ګړې د چادي دا چيله د چادي دا خاصه نو جمال خایسته او مبادی جموله حين تريحون پکم مخی تاسو مسپخین کور پراولی وحين تصور پکم مخی تاسو سارات لے گئی اذا غرور خلق یو گوهر مهر پلری زنگ پوتن کی گوهر و گوهر مو دیتا وایو گنگا دستاو زماتا سر لغن جی یو سره غبوتا مو وایو آغی روانی سار نو سار روانی دا سرح شوا او ما سیگر مسپخین واخام رولی نو دیتا دی راحت وی نو چې کوم مخه تاسو کور تر ولای لاخیته سي پسېری وړي خستخکاری او چې ساري کې بیا دا غوا د چاري دا ویغه د چاري دا ګړې د چاري دا مخایسته د سړي لپاره خدا تریحوره مقدم کړو ته ډېر خبر دا ډول ډال دا او ډول ډال په کوم مخ کې دی واپس کول کې دی چې خېټه ډکې او چې د خېټه کې خستخکاری غیانې بیا خستخکاری دا پکې به دي وتحمل اثقالکم پیټ استاسوري الى بلندا شو وطنون تا او داسه کلو تا دا اهل مکه دی یار کیا لم تكونوا بارد تاسو غته سن کی الا بشق البص مگر په تکلیف د انفس باندې بعض کسان دا وای هغه کرامات ختم شو چاله کسره راوچی پیټه اوچت کی ادیو زنه بد راشي او په منډه ورسیږي طویل مسافت کی ځکه چې الله خو دا تاسو نشي کولای نه پته ور عادت نشم کولای پته ور خلقات موشي نه شي کنه وړي پیټ تاسو یو کلیتا چې نه تاسو څنګه غته الا بشکل بسيط مگر په تکلیف د انفس باندې دا امتناع څنګه په اکثر اوقات او به څنګه رستا به اندازې مهربان او ډېر مهربان دي والخيل او ګرځولي السنه والبغال قشري والحمير خرم ترکبوها چې سوريږي په دې باندې دا دی الله پیدا کړی اوس دا فقهي مسالې په کې نورې پیدا شوې امام مالک په دې وخت کې مدلته نقل نه کړی کو تاسو تفسیر قرطبي متعلق نه یا احکام القرآن د ابن عربي لیکل هغه وایي چې د اسغه بند احناف وایي د غوخه د اس بند د بعض کتابونو معلومیږي چې مکروه تحریمی ده او د بعض معلومیږي چې مکروه تنزیهی ده او په ټول کې بحث دی او دلیل پکې دا دی چې الله پکې امتحان بحث کوي د امتحان د احسان او خوراک که چرته پکې نه خوراک ډیر اوچت احسان چې خوراک نه کېږي نه مانه خوراک پکې نشته کنه که خوراک خدا به ذکر کړو او د ایمان سو شاګردانو د اسغه حلال ده احادیث پکې دوار غار تشریخه او مضبوط احادیث ته کم طرف دي د اصلح اللت او کمزوري برشته د خالد بن ولید په نقل باندې حدیث ته چې په سم باندې کړی دا واقع حدیث کمزور دی نسبتا اخرج ابو داود والنسائي بن منذر بن خالد بن ولید نفسه على كل زنا من السباع وانهم الخيل والبغال والحمير والطريق ما قال المحرم لكن انت تعلموا دا خبر کمزوري کې د استدلال دغه چې خلق مسلمان شه د مدینه منوره کې آیت مکی دی لکه تحریم معلومه هغه څنګه وبالجمله دلیل په خپل آیات باندې حرمت لكم الخيل دا د کمزوري د خریدون کافین دی روزو پکار خبر تا او په تعارض کې وسکه هغه حکم ته معلوم دی د بحثونه کول حکم ترجمه لا اخفاء على ذوي الاستفسار چې کله اشتر نخبه وای نو چې کله دلائل متعارض مسبکه لاول وا کوشکما د سشي د تطبیق چې دوار ترجمه شو کوم چې دا دوار باندې عمل وشي نو که تطبیق لیکي نو بیا بس کوم ترجیح نو که ترجیح نشي کېږي د خطا شو کله پکې ترجیح کله پکې نسخ وای بیا به نسخکم دا یو مخکې بلوسته دی چې دا نه بیا بس کې توقف د عمل نو طریقه معلومه ده دلیل هغه مضبوط دي او دی وی والذي اميله الى الحل زما هم اعلان حلت دا مسئله پکې اختلاف دي او زين خو کمال چې دا اسو خرابه زين خو وين خو ما ته کولو من طيبات
او بیا پکې ویل شي حلال طیبا چې ورته غواړي نه غواړي نو ملک حلال تاسو خوري تاسو خورل تاسو ماته وایي دا یو پیدایشي کار دی سړي نه خوري او مطلب دا چې د حلت مسلې په کم شته د حرمت هم شته دی یو او هغه طرف نه بل خلک دا وایي چې دا پکې خواهش شو نور دی پکې هم وی کنه جهادونه په کلام کوي په دې پوښ دا به نه وایي چې وسل شي کېږي نو بار تقدیر دام پکې مسلې دي د خرف مبارک بحث ته چې آیا حلال دی که حرام عبد الله ابن عباس راضي کله د حرمت خبره کو د عبد الله ابن عباس نو کله وی دا حرمت نشته دی دا په خیبر کې باندې کړي سوال لري کمې دي دا اختلافات خپل سره علماء د حرمت قائل دي لترکبوا تاسریکو وزیرة ولزینتین او د فرد دولو دا دوله مخشه شخه اسریکو که مقصد د دوله خلل او په اسونو کې بیا حدیث کې راځي اسونه درې قسم دي یاد دي حدیث وايي بخاری مسلم په درې مقامات کې د بعض لپاره پردرا سفر دی د بعض لپاره ګناه ده تکبر لپاره دشمن د مسلمان لپاره او د بعض لپاره ثواب د جهاد لپاره نو تجمل بالملابس والمراكب د دې کې معنی لا معنی من شرع وهو لا يجوز د تجمل دا خسته کول په ملابس باندې په سوالو باندې سمانه شرع نشته او دا منافین ده د دې اهم مسلې هم لکه جهاد کوا طاعات او سفرونه کوا دغه هم کېږي شي دا تی معلومه شو چې کله ځان خسته کوي نو سفر کې کولای شي دا بنره چې الکه تعالی پر ته خو یو مولا سره او دا کارونه کوي امام مالک ته چا خط لګړي حیات الحيوان للدميري کمال الدین نمیر خط مالک خط راځي په خط کې ودلېږي ستا خیر خوای خیر خوای درو ختمه ته خیر خوای وایي یو خدای یو خبر کوم چې دا ته په دا غمان درسونه ورکې کنه دا ریا څنګه کوي دا ستا خیر نه په جواب کې لیکي چې خیر مل هوا همیشه ده خدا ته معلومه چې ریا لپاره کوم کله دا سور کوم دا ریا لپاره کوم دا ته معلومه شي دویم دا جامع دي څنګه وسته کوخه خلکو کړی کړي دا نو تاسو ناري تصدیق وسته هغه ته قرآن کل من حرم زینت الله التي خرج عبادي الله اذا چا باندې کړی دا باندې کړی چا او دغه څه خیر ملته دا یو دی ابو بکر شاهد دي چا وینا وکړه چې په خاطر سره هغه تقول هيئتي الحمد لله زما جامع وي الحمد لله وتقول هيئتك اتوني راکې کوم جامع نشته دي غریب سره مجامع راکې ستا هيئت خلق ته راکې او زما هيئت وي الحمد لله دا څه خبرې کومه بعض کسان دا څه وایي کنه دا په تجمل بالملابس والمراكب لا معنی مشرع خوشي كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت خصلتان اسراف ومخيلة فقورا ويخلق فإذا كوي الله ما لا طالب هغه شيء تاسو خبر نه ډېر اشیاء پیدا کوي خالق من الله ته د هر یو شي کاسبان ما ته د موټرې پیدا کوي لارې پیدا کوي بلا شي د هر جزونه پیدا کوي بلا شي دي روان وعلى قصد السبيل فالله باندې لازم دي قص در په معنا وي د پای ان هغه لار چې نه غلا د دې وضاحت په الله لازم دي سو کوئی خودنه د نه غلار په الله دا اسو کوئی نه غلار په الله ورغلی دا دانی غلار لکه څه تشبیها وای کنه په دینی غلار دین الله ته ورسېږي یا په الله باندې لازم دي بیان د نه غلار یو ترجمه وکیل هيئت الطريق المستقيم او الموصل دا الله ملذي دلائل بقائمي رسولان بلغي خلق فوقي یا دانی غلار په الله تعالی دا کان وصل وجه الذي او مصرف ولا هو نهر جان وطريق صائب دا پکوای ولو شاك دا الله شيء هذا هداكم البعيد الله ذات تهريجي طرف اسمان نو بو دا هم دلائل دي توحید باران دي اسمان دي دا ټول دي لكم سازفر فيه د دین الشراب مسكن ومنه د دیبون شجر وبني دي ونی بوټیم کې رشي غټ ونیم کې رشي نبات مطلقات پیه په دی ونو کې تصيبون تاسو خپل ګړي شیلې سره وي وخان سره وي وا سره وي ايو ينبتو الله درغونه تاسو په لكم سره به په دی ومن الزرع فصل مقدم کو ذکر دي ته ټول زیات حاجت دي اصل د غذاګانو پس نه دي او د ځل ستنهم دا اکثر عالم په دی باندې پیدا کړي او غیا سره مناسبت دي والزيتون خونان پکې د نشو په دې کې شرافت ته په دې پوښي ګولې هم دي میوه هم دا اتباع لري په دې ذکر کوي کجوري ذکر کوي په دې کې هم دي په دې دي څنګه نه مخکې ذکر دي په عام دي او نو سبب پروژه کې خاص استعمالوي او دې په دې پوښي
د یو ون تقریبا 100 کال کېږي او د انګور دونه کېږي او بیا اقسام پکې دي په دې ټول او من کل ثمرات د هر قسم میوونه نور دوته مالټي دي مڼې دي دا عربستان دی کنه عربستان کې خبر دي کم کنه او دا څه په روان چې دا لچی دي خوبانه دي د پکې اجمالا من کل ثمرات ابه شي په دې مذکور کې د آیات لقد قلت پر د قوم سوچ کوونکی دلته چون کې په دې استدلال ولکه سوچ غوښتو نو ځکه په دې کې بس سوچ کې وسخر لكم قاضي کړي الله لكم ساده منفعت تفا الليل والنهار شورس هو بل قصيري یو کې خوب کوي راحت کوي او بل کې د مصلحتونو لپاره منډه کوي او هي د پټو زمیدارو غیره او لكم لمنفعتكم دا نه تاسو د شورس تاسو په خبره کې کله ورځ دوی کله ودلنوي او کله د څه نه وسخر لمنفعتكم دي دا نه تاسو په قبضه کې دا والشمس والقمر او نرسمهم تاسو منفعت لپاره يتبعان في سرهما ان دې مراد څه تفاعل مخاطب چې په کې تصرف کوي په دې پوښوي والنجوم او ستوري دام الله پیدا کړی مسخرات دا تابع به امره په حکم د الله روان دي چریږي د الله د حکم مطابق او په دې کې دلایل دي د فرد قوم سوچ کوي آیات قدرت نخري باهره غالب متکاثر ډېر ذاتي خو چې دا چا علم وی د الله قدرت او پایت برابر وما ذا دا په عطف شو بیا په نجوم باندې او هغه چې الله پیدا کړی ستاسو لپاره په الارض په مکه حیوانات او نباتات مختلف الوانه مختلف دي اقسام دغه رنگونه لفظي دغه مترنګون دي خو دلته مطلب اجسام او اقسام هیڅ کې په دې مذکور کې د هر په قوم نصيحت قبول کی الله ذاته سخر البحر دریاب مسخر کړي دی او تابع کړي دی نو ورځن نه کېږي مې پکې نه صحیح وفي پکې وهاي میوه کې راو باسي کنه کاغذي مرغلې وغيرها لتاكلون چوکو یغن لحمن وقت طريا تازه میوه مه دا نه په ترجمه کې صرف مه بخوري صرف مه اپ مې کې ګوره اقسام ګوره کما یې په خپل په دریاب کې مرشو طافي ورته وي پرسيږي هغه نه خوري البته دریاب ترغه گزار کړو غلې وه وو کوم شوي نه بیا خیر او شوافي هو طول خورا یو قولاله طول خورا وان الشافعي انه يطلق كله ويوافق اذن پرماني هغه طافي و من خوري بیا په مهي کې اقسام دي وای مار مهي وته وای ايو ته پکې جريس ویل شي ايو پکې مار مهي ده یو پکې مو ته ګلابي وای دا ټول روایي شيګان وای هغه دا باندې خوري بیا دا غي نوستو دي ته وخه ویلا نو کسې زه وخه نه خورم مهي خورم حقاني شکنه شو ظاهر خواني چې وخه شو محانس خو شکنه واحنا په توي نه دي حانسو دا اذان له باب دی چې دارومدار د قسمونو په لغت دی که دارومدار د لغت په شرع دی که دارومدار د لغت دغه د قسمونو په ابو حنیفه په نن د څورل نو وخه بند ده مهشته څنګه خو وخه بند او په وخه نه وای وخه نه کوم شرګو خو حانس نشو وخه نه کوم مې خو حانس نشو شمال ته پوس کړه دارومدار د قسمونو په سره په شرع چې په سره کې وتاوي نو حانس کی وایي باندې او امام شافعي رحم الله لغت ثلاث شق لغت پس ور پس هشا دا ځان له بحث ته نقل کوي چې ثوري فتوا کړو یو سړي قسم خو زه به سات نه کینم پزما کې نهستو نو حانس کنه امام ابو حنیفه حانس نه دی او دلته امام ثوري ویلي چې په مهي باندې حانس کیږي چې هغه خبره خورما نو وتایا